ادوبي دکان هم دومره لرې شو معنی اوس به راراسي کله وایي وغیره باندې ماته کړله په ارامي چرګوټي رانڅا شوي د کار نه یو معنی اوس دوبي له موږ دا کپړې نشو راوړلی السلام عليكم يا أبو علي 1 2 3 مش هذا روح جمرك 4 5 5 8 6 يا زول 10 7 معلوم كم يوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله دا کپړې دوی داسې وینځي او بیا دا کوي په دې ته موږ کیس وایو تاسو ورته یا ګوتای وایو یا ورته شافر وایو خو موږ ورته د بارابای کې کیس وایو دې ته په دې کیس کې واچي دا کپړې نو بیا اسری هم نه خرابېږي راځوړندي مچان پیچګینی نو هغه هم نه خرابای وهذا في صديق 100 أنا كلام في الفشت وأنا كلام هذا كلام هذا نفر 100 بس الحين أخو ما في كثير خربان أخو موجود بعدين ما في خربان أخو ما في موجود طب أنا قاعد لا ليونيل ما في ده دماغ کار نه کوي شوف أنا كلام نو چې چا قسم دی ونه سره وړو مانی کپڑے مو تیرا واخلې دماغ غیر له خراب نه دماغ دا د دوبۍ د بارډر نه بهر پېټرول پمپ دی دا ګاډي کې ولاړ دي سټې کوي ټول دا د چا پیپر ختمې دي چا یو څه مسله ده چا بل څه مسله ده دوی انتظار کوي په دې پېټرول پمپ کې دنیا ګاډي ولاړ دي هغه ګوري هغه دنیا ډکه ولاړه ده او چې کوم دی زما ګاډي په کې ولاړ زم پیپر ته انتظار کوم کنه زما هم پیپر نشته دی سبا به راځي د اتوار په ورځ ان شاء الله دا ګاډي ډیزل ته ولاړ دی ګوره پېټرول پمپ کې ټول ډیزل اچي او بیا خواته چې کوم دی بارډر ته ورځي دلته ورته ټینکۍ ډکېږي او په بارډر باندې ورځي بیا او دا زما د غریبۍ ګاډی ولاړ دی که تاسو ته ښکاري کپړې مې راوړلې دا به اوس راځوړندې کوم دلته ښه مزېدار او بیا به تې یو جوړه رالو او اچو به کتونکو کتی شئ پردې مو راته وړئ ښه مزېدار اوس به چې کومه دی وده شو پېشمني ته بیا راپاسو سهار مونځ ته بیا راپاسو پېشمني ته راپاسېدلي پېشمني موږ د خیره سره او جوس ته هم زړه شوی دی والله شه ځانه به لږ جوس وکړم د پېشمني کې چې دا جوس وڅکې که نه دا معده به یې ټوله ورځ داسې یخه ټنډه پرته وي والله شه دا جوس ځان له وکړم کاډو مې ځان له راخیستی دی دا ډېر یو زبردست چیز دی د جوسو دپاره ټېسټ هم زبردست دی او چې کوم دی یو طاقتور چیز هم دی چمچ داسې ور اړم که داسې او مکمل دی ټول روزي ګوره ورته چینی به لږه شانتې ور واچوو ډېره نه یو ګاډو کې ټېسټ ډېر نه وي که نه په دغه وجه به لږه شان چینی ور واچوو بسم الله سوچ به ورکړو لږ شانتې غوزان به ور واچوو څو دانې به بادام ور واچوو چې دا ټېسټ یې برابر شي جوس تیار شو ښه الکا بصل دا جوس چې اوس موږ وڅښو که نه ټوله ورځ به م چې کومه دی دا معده ریجنریټر دا به م یخې که خیرې ګاډی به م ګرمایش نه دی هسې بارډر پروت دی سهار نه په بارډر به ورځو هغه کې بیا منډې تړلې ګیر پاس هسکه او سټیم وکړه او دا وکړه او شل مسالې دي چې دا
انجن مرده یخي کنه کار بیا کیږي ځکه چې روژه به نیول غواړي. اوس هم پیپر جوړ شو اپنے والا میسج کو چې پیپر دی ریډي دی واتساپ یې راسیون کو ډیزل مې ورته واچول ورځم په دې بارډر باندې بارډر سٹارټ شوی دی لیفټ سایډ او رائټ سایډ ته تاسو دا جال ګورئ دا چې کله دا بارډر سٹارټ شونه دی د لارې ته دا جال لګېدلی دواړو طرفونو ته مخکې ګیټ دی راځئ په ګیټ باندې ورننوځو د سعودي عرب د ګیټ نه راووتلو وختي چې کوم هغه موږ داسې لاین کې را روانو نو هغه موږ راننوتلو اوس چې کومه دی موږ په ګیټ باندې بهر راووتلو خو چونکې موږ په بارډر کې دننه ویډیو نشو کولی ویډیو یا تصویر دا څیزونه ډېر زیات ممنوع وي دلته په دغه وجه باندې موږ په بارډر کې نه تصویر وباسو نه ویډیو کوو کم دغه چې موږ هلته کوو پیپر سازو یا ګیټ پاس سازو یا جوازات کوو یا هر څه چې کوو نو هغه ته بیا موږ ویډیو نشو کولی نو زه لاړلم جوازات مې وکړل امیګریشن مې وکړو ګیټ پاس مې راویستو د دې ګاډي موږ له یو ګیټ پاس راکړئ هغه ګیټ پاس بیا موږ هلته په دوبۍ کې هغوی ته ښیو چې دا مثلا موږ د سعودي نه راړو دا زموږ ګیټ پاس دی نو بیا په هغې باندې موږ له بل ګیټ پاس راوباسي بیا هغه ډېره لویه کیسه بهرحال اوس موږ د سعودي عرب نه راووتلو او روانې دوبۍ ته دا د دوبۍ او د سعودي بارډر دی اخواته چې کوم دی د دوبۍ بارډر به سټارټ شي دا د سعودي ایریا ده د ګس طرف دغه ګیټ تاسو وینئ دا د وړو ګاډو لاره ده داسې چې کومه لار باندې روانه وي دا د غټو ګاډو ده دې کې د رایټ سایډ ته چې کوم لاره ده دا سعودي نه د وتو ده غالب سایډ ته چې کوم دی دا د راننوتو ده سعودي عرب ته د بعضې خلکو د بارډر نه سم ګپ جوړ کړی که نه بارډر دوه قدمه دی دا زه څه ټیم را روان شویم د اوسه پورې چې کومه د سعودي ایریا خالي ختمه نه شوه دا ګس طرف ته وګورئ دا چوکۍ ده دې کې پوجیان ناستي یوه بله هم وختي تېره شوله بس دوی خسور کې دننه ناست یاره دلته امن ډېر زیات دی زموږ د وطن په شان دی نه چې یو بل ته رډي ولاړي او دا سټریټ لایټو ته ګوره دا چې څنګه ختم شي نو د سعودي ایریا به ختمه شي د سړک نه هم پته لګي سړک ته ګورئ ښه دا سړک एकदम تور شي دلته دا وګوره دا سړک تور شو پهله سپین اوس تور شو دا د دوبۍ ایریا شروع شوله دا سپین سړک چې کوم دا د دوبۍ او دا چې اوس کم شروع شو دا د دوبۍ ایریا ده مخکې لاین هم ساز دی ورځو چې څه کېږي راج ډېر دی لکه زما په خیال دا ګوره ښه د بارډر د منځه څومره فاصلې د خلکو د بارډر نه سم ګپ جوړ کړی و بارډر یو دوه قدمه دی بس نور نشته دی بارډر او دا ګوره زه څه ټیم را روان شوی یم څومره سفر مې وکړو دې کې ډېر داسې ځای نه دي چې هغه د موږ کیمرا نشي استعمالولی هلته موږ ویډیو نشو کولی خیر دی خدای باور ټیک خورال الله دې خیر وکړي بسم الله دا لاین تاسو کتلی شئ د کوم ځای نه واله لاین سټارټ دی موږ ته خو لا هغه بل سر نه ښکاري د هغه ځای نه لاین سټارټ دی او دا چې کومه دی نسیم بھائی کیا حال ہے افطار اکٹھا کرے گا دا نسیم بھائی دی د سره دوبۍ ګاډی دی او ما سره او تھینک یو یار تھینک یو وای سر مې کټا کړی عمره مې وکړله وای چې کومه دی ټول ته مې دعاګانې کړي د سره دوبۍ ګاډی دی او زما سره چې کوم دی د سعودي ګاډی دی موږ دواړه چې کومه دی د آرامیس کمپنۍ نه چلیږو لاین تاسو کتلی شئ د هغه بریجه پورې لاین دی د دې بریج نه خوا ته بیا یو پارکینګ دی هغه پارکینګ کې بیا زموږ ډېرې غټې قصې پیسې خو لاین دغه ځای پورې ساز دی او ګاډي ولاړ دي نو انتظار به کوو روژه ته به دې ګاډي ته به وښیو څه به وکړو روژه ده یاره ګاډي ته راوختلو ښه په ارام باندې به کینو چې کله لاین روان شو بیا به ګیزو څه به وکړو چې لږ مازدیګری شي راکوز به شو ځان له به څه روژه ماتې تیار کړو شربت به ځان له وکړو اخوا دې خوا انتظار دې کوو بیا څه به وکړو یار لاین روان شو د خیره سره زری کړلو را روان شو پکې او ورلو په دې پارکینګ کې مې ګاډی ودرو زما امیګریشن ته جوازات کوم هلته جوازات دي هلته به اوس ورشو امیګریشن به وکړو چې امیګریشن وکړو د هغې نه بعد بیا موږ ګاډي له راشو بیا به لاړ شو هلته به موږ د ګاډي ایکسره وکړو د ایکسرې نه بعد به هلته بیا چې کومه دی نو ګیټ پاس به راوباسو په دوبۍ کې بیا به چې کومه دی
د تامین سټیم وکړو انشورنس باندې موږ سټیم کوو چې کله موږ دوبۍ ته وړو ځکه زموږ خو د سعودي ګاډي دي نو موږ په دوبۍ کې انشورنس کوو نو بیا انشورنس زموږ د شپږو میاشتو اکثر موږ ډېر انشورنس کولی چې زموږ ډیلی دې خواته راځو نو موږ انشورنس د ډېر وخت کوو دلته بیا انشورنس باندې سټیم وکړو د هغې نه بعد چې کومه دی موږ بیا روان شو او په ګیټ باندې به وځو دا زموږ د بارډر د کراسېدو پروسس بیا ختم شي ګیټ پاس مو ساس کو او د انشورنس سټیم مو واخو موږ چې کله دلته سوري یار موږ چې کله دلته ګیټ پاس ساس کو په هغې باندې بیا موږ د انشورنس سټیم واخو دا کله چې موږ په ګیټ کې اوسو نو هغه سټیم دوی چې کوي چې انشورنس سټیم دی نه والې را واپس کوي دي ګیټ پاس هم ساس شو انشورنس سټیم مو شو او ګاډي دی ولاړ دي دا څه لوډ ګاډي دي څه خالي ګاډي دي خو خالي ګاډي ډېر زر وځي زما خالي ګاډي دا ټول لوډ ګاډي ولاړ دي د دوی د بیا پورې لږ انتظار او ګاډی مې هم ډېر لرې ولاړ دی مړه خو دې روجي کې دي نور ته تاسو لږ وګورئ نور وایي چې بالکل رانه خوا نه شئ نور هم ډېر تیز دی او ګرمي ده روجه ده الله دې خیر وکړي راځئ ګرمي ده خلکو ځان ته ګاډي سټارټ کړي اے سی ګانې لګولي دي روجه ده که نه او پردې راښکلي دي زه چې وختي رالم دا پارکینګ ټول ډک ولاړو منې ما دا ګاډی بغیر پارکینګه ودراو ځکه ځای نه میلاوېده اوس د دنیا ځای نه خالي شوي ده خو زه چې رالم بالکل د ګاډي د ودرېدو ځای نه ایسته مې دلته په دې منځ کې ودراو ما چې اوس ځای نشته څه پې وکړو دا خو وړوکی شی هم دی چې موږ په جیب کې واچو نو بس ومې او دلته اکثر موږ ګاډی وران نه ودرو ولې دا ډرایوران اکثر ګاډي وخي بیا لاړ چې وتښتي که نه نو ګاډی به د له خلکو وخي او خبر به نه په دغه وجه باندې موږ اکثر ګاډی بېځي او غلط قطعا نه ودرو موږ چې څوک راله ګاډی ونه وخي هاي الله بسم الله بارډر کراس د خیره سره د اګست لاس باندې څنګه کمره تاسو یې نه دا غرنګ یو کمره شاته 13 شو هغه کې مونږ ګیټ پاس ورکو وروتلو دا ګیټ د یو ګیټ دغه شاته بل هم وختو دا بارډر ټول ګیټونه د یو نه بوزي او بل ورته نوځي ټول ګیټونه بهرحال دا ټیم اوس مونږ دوبۍ ته راوختلو دا دوبۍ ده دې ته وایي سیله بارډر دا د سیلې د بارډر نوم دی سیله دا تقریبا د ابوظبي نه په 350 کیلومتر کې دی او د دوبۍ نه تقریبا 450 کیلومتر قریب کېږي دومره فاصله کې دا بارډر پروت دی ویلکم ټو UAE دا زمونږه بارډر کراس کول د بارډر نه راووتلو په بارډر کې چې موږ کوم کارونه کوو یا زموږ څه طریقه کار یا څه دغه نو بارډر کې ډېر ځینې کې دا ویډیوګانې یا کیمرا استعمالول دا ډېر زیات ممنوع وي په دغه وجه باندې موږ په بارډر کې ځینې کلیپس یا ځینې تصویر نشو ایستلی نو تاسو وایئ چې دا څنګه چلوځي شان خو एकदम په د بارډر نه راووتو خو زه لکه دا څیزونه ممنوع نه موږ چې څه مسایل راته ساز نه شي په دغه خاطر باندې موږ په بارډر کې ځینې ویډیو یا ځینې دغه نه کوو دا زموږ د بارډر تاس کېدلو باندې خراب شوی دی په روډ باندې ولاړ دی شرطه مو ته شاته ولاړه ده کېدای شي زما کیمرې راواخلي خو زه یې راخیستی ځکه نه شم چې حکومت هم ولاړ دی موبایل هم دغلته پروت دی ستړی شوم باقي په دې ویډیوګانو په دې تصویرانو په دې کیمرو باندې ستړی شوم اوس به د روژه ماتي غم کوو ټیم خو لا ډېر دی دوبۍ کې دا ټیم 2:30 بجې دي او دا ځان پته هم نه لګي چې اذان به کله کېږي ولې ما خو ډېرې ورځې په اردن کې تېرې کړې په کوژه کې تللی وم تقریبا 12-13 روژې ما جوړن کې ونیولې او 4-5 په لاره باندې تېرې شولې دوبۍ ته راورسېدلو نو ټوله روژه هم بهر تېره شوله راورسېدو دوبۍ ته اوس ګورو چې دلته موسم څنګه دی په جوړن کې موسم دومره زبردست موسم و چې د حد نه سیوا او دلته لږه ګرمي ده موسم ګرم دی ډېر نو روژه ماتي انتظام به برابر و چې اذان په څه ټایم کېږي اول خو دې معلومات کول غواړي بیا به چې کومه دی زه ځان له خوښوم چې په کوم ځای کې روژه ماته نو دا زموږ طریقه کار یاره بس زندګي ده زندګۍ نه به سختو لمبو کې خوندونه اخلو ژوند دی په عرب ملکونو کې زموږ روان دی کله یو ملک کله بل ملک د ډریور زندګي ده او موږ یې تاسو ته ښیو لاین یې احساس کړی یاره چې څه مسله ده دا لاینو د کوم ځای نه لګېدلی دی یالله زما دې توبه څومره تکلیف دی یار
شوی ګاډي پکې ولاړ دي ارامک زموږ د کمپنۍ ګاډي هم ولاړ دي ځای په ځای شورته هم ولاړه ده ډبل لاین ولاړ دی دا باډرو باندې باړه خو بس یو مصیبت نه کله یو لانجې کله بل لانجې کله بل لانجې چېرته د راحت زندگی دلته رانه ده پوه شې خو روزانه به زندگی سختۍ یو نه یو مسله راوباسي دا لاین به د 100 کیلومتره پورې اوس دا لاین جوړ شوی موږ به دې پارکینګ ته راتاو شو دا باډر نه چې راوځي یو 20 کیلومتر کې دا پارکینګ راځي دې کې هوټلې دي بقالي دي پکې جومات هم پکې دی پټرول پمپ هم پکې دی وړوکی شان نو موږ اکثر دلته رانه نه وځو ځان له چې کومه د خوراکانې پیري سامانونه راولو دا کسان پکې ګوره ګاډي سروس کوي برمیل کې اوبه هم اچوي او موږ سره خو الحمدلله اوبه هم برابرې دي او دی وخکۍ سره بنې کله روان کا وخکۍ دې را روانه کړې ده دې سړی وګوره څومره غټې غټې کیبلې راوړې دي دې به کې دلته بیا وده شي هلکه خو ګاډه دې څه وردن لګوي پارکینګ ده مونږ خو تیز کسان یې پوه شوې زمونږ نه خو انتظار نه کېږي دا پیلنۍ بقالي دي هوټلې هم دلته دي بقالي هم دي خو زه اخواته نورې بقالي هوټلې دي زه د هغې سره سټاپ کوم او ځانه د ضرورت سامان راخلو او والله نه هم درته ښیم ښه دا هغه لاین دی چې تاسو ته ما وختي ښودو دا به د کوم ځای پورې ساز یاره دا روجه راغله روجه راغله لکه روجه ده دا به مونږ څه کوو ته نه وړې زه به نه وړم زه تا سره وړوکې ګاډی ته ګزاره وکړه خیر ټریلو والا سره ډېره ګزاره کوئ نو لاین ساز دی یاره دا وګورئ خو د کوم ځای پورې به دا لاین جوړ یاره دا سراسر ظلم دی ظلم مني باډر ته ګاډي نه ورپرېږدي او دا ګاډي دلته ولاړ دي دې روجې ته وګوره دې ګرمۍ ته وګوره او د دې ډریورانو دې حال ته وګوره دا لاین به دې خبر چې د کوم ځای پورې په دې ګاډي پکې ښکاري نه دا پارکینګونه ډک ولاړ دي ځای په ځای دا ګاډي دې به خالو ته راتاو شو الله پاک هم دې مل شي یاره بس دا سپر مارکیټ یعنې بقاله بقالې ته راتاو شو ځانله به دلته اوبه راواخلو کانې پینې سامان به راوالو ټوټه پوټه او لږ ډېر راشن به وغورځم سړی اوبه راوړه کېښودې ټول یې وغورځول یاره دا اوبه زه ډېرې زیاتې اوبه څکم او اوبه مې ځان سره ښې ډېرې راواخیستې روجه هم دا شربتې دي پوه شې قیسې خطارې ډېرې دي په دغه وجه مې اوبه ډېرې زیاتې راواخیستې نور سامان مو هم راواخیستو او اوبه به کېدو زو د خیره سره نن را باندې بیا د روژه ماتې ناوخته شوی دی ابوظبي ته راورسېدلو او دلته یو ځای دی هغې ته وایي مفرق ته راتاو شو دلته یو افغاني هوټل دی ډېره ښایسته کانپینې ده د روډ نه ډېر سیټ ته دی خو ورپسې راتاو شوم زړه مې خوږېده وایي چې دې افغاني هوټل ته ځان رسوم ما چې دلته به دا روټۍ وخورم او هوټل اخواته نور هم وي خو بس د زړه خبره ده که نه ما چې راشه د افغانانو هوټل کې به روټۍ وخورم او ځان سره به ترې روټۍ هم والم بیا به چې کومه دی سهار پېشمني کې به هغه بیا مونږ خورو که خیر وي هلته بیا جبلالي کې روټۍ نه میلاوېږي مونږ چې به کوم ځای کې ودرېږو نو د دې ځای نه به ځان سره اوس واخلم روټۍ بیا پېشمني کې که خیر یې خورو انشاءالله ملګري را سره نور هم هلته ولاړ دي او بیا به پېشمني کې خیر یو ځای پټان هوټل که نه افغان هوټل ته راتاو شوم د خیره سره ښه دا قدمت غم کابل افغانستان هوټل دی وګوره دې ته رالو هلته به اوس روټۍ وخورو د خیره سره انشاءالله افغانان هوټل کې به ګوشت پولاو منې بس ټول خوراکونه زبردست دي خو ګوشت پولاو چې کوم دی که نه دا پکې BLFC دي
دا ابوظبي کې اوس سکینر لګېدلی یاره د هر ګاډي نه پړق وباسي ګوره ښه زما د ګاډي ته ګورئ ټک یو ګاډی نه ماپ که یاره خو زه په دې نه یم پوهه چې دا څه شی دی او څه شی نه دی لکه چې کوم ګاډی دې لاندې روځي د هغه نه تصویر وباسي چې کوم ګاډی دې لاندې روځي تصویر دې وباسي او دا پکې چې کومه دی داسې ورکوټ شان دی پټرول پمپ دی ابوظبي کې مخې ته دا پارکینګ هم دی دا د ایرپورټ والا ایگزیټ دی دې ته موږ اکثر د ایرپورټ والا ایگزیټ وایو او دې کې موږ رایټ اخلو د دوبۍ طرف ته جبلالي طرف ته سیده هم روډ تللی دی دوبۍ ته خو په دې طرف باندې ځو موږ ته دا لاره نږدې پرېوځي 343 نمبر ایگزیټ دی او موږ په دې کې رایټ اخلو د ایگزیټ کې دا موږ رایټ وکړو مخامخ چې کومه دی دا ایرپورټ دی او کېدای شي چېرته اوس پکې یو جهاز هم راکوشي زما د شیشې ته وګوره څومره ګنده شوی دی یار د ناراستۍ د لاسه منې ځان له خپله شیشه هم نشي صفا کولی او جهاز راکوشه پکې که نه جهاز نشته چې تاسو ته زه وښیم This is Abu Dhabi. This is right Suya Khan. سیمه کو ابو ظبي او سویا خان او دا په دې کونه باندې ایرپورټ دی او دا جهازونه به کوزيږي او راخیږي کوزيږي او راخیږي ها جبلالي ته راورسېدلو دا فریزون ګیټ دی مونږ ننوځو اوس دننه ګیټ پاس هم ځان له دلته ساز کو د دې ځای خپل یو ګیټ پاس دی هغه به سازې ګیټ پاس هم ځان له ساز کو د خیره سره او اوس دننه ننوځو زاله کزا اصل انجه دی جوړه کړی جاو نسیم چې تاسو په خپل پښتو کې لګي چې مراوز دی موږ به کې اردو کې نه اخله یاره اردو هم سٹارټ کو یاره څه وو لګ ټیم به واخلي مشکل نه ده او اصل کې اردو زمونږ د لپاره بهتره ډیره ده چې لکه موږ به د هر قوم ولا خلک ګوري بیا کاغه د نیپال سره تعلق ساتي که د انډیا سره که د بنگلاديش سره زه دا ګیټ پاس ته شو کوم راخېږم ښه نسیم به وایي چې تاسو په اردو کې چې کومه دغه شروع کړئ نو دا زمونږ دپاره ډېره بهتره خبره وکړه ولې چې موږ به د هر که د هر قوم سره تعلق ساتي نو موږ به هغوی پیژني په دنیا کې که تاسو سوچ وکړئ نو اردو او انګریزي او عربي دا درې ژبې ډېرې زیاتې وایرل دي په ټاپ روانې دي اردو خو لکه زموږ چې کوم ایشین دي نو هر سړی اردو وایي لکه انګلیش ډېر کم خلک وایي انګلیش هم پکې دی خو اردو ډېره زیاته استعمالېږي نو که یو سړی که د انډیایي که د نیپالي که د بنګلادیشي مثلا که زمونږ د خپل ملکي نو هغوی هر سړی مونږ کتی شي په دې کتلو باندې مونږ ته پیدا میلاویږي پوه شوې نو انشاءالله دا طریقه کار به پکې شروع کوو ښه اردو ته اوړو خو په قلار اوس نه اوړو دا ټیم کې مونږ فریزون ته راننوتو د جبلالي فریزون دی او ګیټ پاس هم ساز کو پیله او بیا چې کومه د ګیټ کې رانوځي نو هغه ګیټ پاس به هغوی ته وښیم هغوی هغه ګیټ پاس چې کي او چې کله موږ په ګیټ کې بیا رانوځو نو ګیټ به هم ورته کولاو کې چې ګاډي کې مثلا دننه سامان شته یا نشته ولې چې دننه یو ګاډی رانوځي او هغې کې سامان نو د هغې خپل یو ګیټ پاس وي هغه داسې ډایرکټ نشي رانوتلی چې مثلا دا خو فریزون دی نو خالي ګاډي خو ډایرکټ رانوځي لوډ هم ډایرکټ رانوځي خو هغوی سره خپل د لوډ یو پیپر ورسره وي بهرحال موږ رانوتلو د خیره د جبلالي فریزون دی او رواني ارامکس ته موږ سره اوسئ ګیټ پاس مو ساز کو پارکینګ ته رالو ګورو چې پارکینګ چېرته شته که نه چې ګاډی پکې ودرېږي او ماشاءالله 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 موبایله بیا ولوېدلې نو کتونکو راورسېدلو دوبۍ ته جبلالي ته راورسېدلو ګاډی مې بیا نمبر کړو جبلالي ته راورسېدلو دوبۍ ته ګاډی مو ودرو د خیره سره زمونږ دا سفر به تاسو لیدلی چې څنګه طریقه کار سره مونږ راللو په باډرو کې څه مسلې مسایلې نو زمونږ دغسې طریقه کار او دغسې مزلې د دې دا ډیوټیانې ډېرې زیاتې سختې د عرب ملکونو نه دی د ډرایوینګ دا ډیوټیانې ډېرې زیاتې سختې راورسېدو الحمدلله او الله پاک په خیر او په خوشحالو سره راورسولو روغ رالو نه اکسیډنټ وشو شکر دی نه مخالفه راغله نه
ډېر ورځې د هېڅ قسمه مشکلات الحمدلله نه دي راغلي، صرف انتظار هم کړی دی ځکه چې ما په 4 تاریخ باندې لوډ کړی و، د مارچ په 4 تاریخ باندې ما لوډ کړی و. بیا 4 ورځې دلته ولاړو، ما ته پیپر میلاو نه شو. 4 ورځې په 7 تاریخ باندې موږ ته ماښام پیپر میلاو شو. بیا موږ لاړو، بیا 2 ورځې موږ چې کومه د دوبۍ نه چې ووتلو، د سعودي په بارډر کې موږ 2 ورځې ولاړو. بیا د هغه 2 ورځو نه چې موږ کله ووتلو او جوړډن ته موږ ورسېدلو، په 17 تاریخ تقریبا موږ رسېدلي، په 4 تاریخ باندې بیا موږ ګاډي خالي کړو. نو تقریبا 19 ورځې موږ په جوړډن کې بیا تېرې کړې. 19 ورځې موږ هلته ولاړو. بیا چې کومه دی په لاره را روانو، 1-2 ورځې انتظار هم بیا وکړو پیپرو ته. زما یو پیپر ختم و، نو هغه د زیارت په ورځ جوړ نه شو، نو د جمعې او د خیالي خو دلته چوټي، نو په هغې کې زما نه یو ورځ نور هم سیوا ولګېدله. نن چې کوم دی 9 تاریخ دی موږ را ورسېدلو. نو دا تقریبا څومره ورځې شولې، د 4 نه واله د 4 پورې دی میاشت د 31 وه، نو تقریبا 31 ورځې هغه شولې او دا 4-5 ورپسې دا واچوه، تقریبا 35 ورځې 36 ورځې زما په یو ټریپ باندې ولګېدلې. دا ډیلي داسې نه وي چې ډیلي موږ هر ټریپ باندې یو میاشت لګي یا د میاشت نه ډېر نه. موږ په میاشت کې 3 ټریپه هم وکړو، 2 ټریپه خو کولی شو، خو 3 هم پکې راډک کړو. که پکې خالي نه شي نو راډک پکې شي. په میاشت کې 3 ټریپه زموږ کېږي. او کله کله پکې داسې حالات راشي چې لکه دا اوس په دې ټریپ کې کوم حالات راغلي، موږ انتظار وکړو د پیپرو د وجې نه، هلته کسټم نه کلیر کېدو، د هغې د وجې نه موږ ډېر زیات انتظار وکړو. نو دا ټول عمر داسې نه وي. نور الحمدلله ښایسته ډیوټي په میاشت کې چې کومه دی 3 ټریپه کوو، 3 هم پکې راډک شي، که خالي نه شي نو راډک پکې شي، او 2 ټریپه خو کېږي. نو دغه زموږ ډیوټي ده، دغه زموږ ژوند دی. امید ده چې زموږ د دې زندګۍ او د سفر د ویډیوګانو نه هم خوندونه اخیستي. تر بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.